بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اجلاس فقیر جی صاحب اسٹیج میں موجود د قومی وطن پارٹی د حلقہ 56 او 57 دواړو چیرمینان ځکه چې دا اسره نیری یونین کونسل د دواړو دغه کې راځي په سټیج باندې موجود د پارټۍ د ضلعي عهدیداران د حلقو عهدیداران او زما د اسره نیری یونین کونسل چیرمین او د هغوی ټوله کابینه د دوو ویلیج کونسلو چیرمینان صاحبان او د هغوی کابینه د څلورو واړو ویلیج کونسلو نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو د شیخ ولي کلي او د خوشو علاقو نه راغلي عزتمندو مشرانو السلام علیکم. د ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لږ تنګ وخت کې تاسو راغلی په دې میټینګ کې شریک شوی او زه به دا ووایم چې د میټینګ نه د جلسې شکل اختیار کړو دومره ګڼ تعداد کې راغلی موږ هم دومره عزت راکړو ستاسو دا مینه ستاسو دا اخلاص چې دا به همیشه همیشه موږ یاد ساتو به عزتمندو ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې نن بنیادي مقصد د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 45م کلیزې په سلسلې کې موږ راغونډ شوو چې کوم به په 11 فروری باندې موږ مانځو چې د هغې لپاره سلام مشاورت هم وکړو او ما دا غوښتل چې زه پخپله راشم تاسو له پخپله دعوت هم درکړم او ستاسو په ذریعې ستاسو ټول یونین کونسل له دعوت ورکړو. زما به تاسو ته دا خواست دي چې دلته کې ټول د هر کلي نمایندګان موجود دي. تاسو ته مې دا خواست دي چې نن تاسو خپل کلي ته چې واپس لاړ شئ نن ته کې به ټولو ته دا دعوت زما د لخوا رسوئ او دا درخواست مو ورته کوئ چې بهی په 11 فروری باندې به ټول په اخلاص سره په اتفاق سره په دې کلیزې کې شریک کېږو ځکه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د دې پښتنو د دې غریبانانو د دې مزدورانو د دې کسانانو د حقوقو لپاره د خپله قرباني ورکړې وه د هغوی لپاره یې جدوجهد کړی و د هغوی لپاره یې اواز اوچت کړی و او د هغه د شهادت وجه مې همدغه جوړه شوه چې هغه غریب سره ودرېدو هغه د بېوسو پښتنو سره ودرېدو او په هغه وخت سره د ډېرو خلکو سیاست ته خطره په دې باندې جوړه شوه چې هغوی خو به دا وي چې دا سیاست ته صرف د یو څو خلکو کار دی خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دا وویل چې دا د هر غریب د هر پښتون چې دا حق دی چې هغه خپله رای ولري او هغه په راشي او په سیاست کې حصه واخلي همدغه وجه وه چې هغه خلکو د سازش په تحت موږ نه په بدن خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو واخیستلو خو چې هر کال موږ د هغه کلیزه مانځو نو موږ هغې خلکو ته دا ویل غواړو چې تاسو په بدن خو موږ هغه اخیستي خو د هغه سوچ موږ نه څوک نشي اخیستلی د هغه فکر موږ نه څوک نشي اخیستلی. دلته کې عزتمندو ما نه مخکې خبره وشوه ما نه پته ده چې دلته کې هر یو کس ډېر مخلصه کس دی
دلته کې مونږ به غریبانان یو خو څوک چې را سره پښتو کوي څوک چې زمونږ د ترقۍ سوچ کوي د هغه احسان مونږ ته نه یادو د دې خلکو باندې مختلف قسمه دباونه هم راغلي دي مختلف قسمه جرګې پې شوي دي خو زه سلام پیش کوم تاسو ته چې تاسو د هغې هر څه باوجود چې دی د ملي رهبر جناب مفتاح احمد خان شیرپور لاس هم نه دی پرېښی د هغه په شا باندې ولاړ او تاسو ته مونږ دا تسلي درکوو چې مونږ هم تاسو سره هر موقع باندې به ولاړ یو په هر ځای کې به تاسو سره ولاړ یو او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپور دې قوم لپاره د وینې قرباني ورکړې ده نو دا تاسو تسلي ساتئ چې مونږ د هغه کشران چې دی مونږ د هغه سپایان چې دی د هغه په لارې باندې به چلو او که ضرورت راغی نو خپل وینې قرباني به ورکوو خو تاسو ته به رسو کېږو بله सिकंदर हयात खान शेरपो कौमी वतन पार्टी कारकुनानी कौमी वतन पार्टी इज्जतमंदो دا تیر الیکشن چې تیر شو مونږ خو لومړنۍ ورځ نه وی چې دا یو سلیکټډ حکومت دی خو اوس 19 میاشتې پس ته زمونږ هغه خبره مکمل ثابته شوه ځکه چې که وګورو چې په دې 19 میاشتو کې په هر لحاظ سره دا حکومت ناکامه شوی دی که خارجه پالیسي ګورو که داخله پالیسي ګورو او که هغه معاشي پالیسي ګورو په هر حوالې سره دا حکومت ناکامه ثابت شوی دی او بیا خصوصا په دې 19 میاشتو کې کمی وعدې چې دوی کړې وې په کومو خبرو چې د قوم نه ووټ غوښتي وو په هغې کې خو یوې خبرې هم مونږ ته نه ښکاري چې په هغې باندې عمل شوي سوای د یو خبرې نه چې که ستاسو یاد وي دوی به دا وې چې موږ به سونامي راولو نو د ګرانۍ سونامي یې راوستله او هر کور ته متاثره شوی دی هر یو کس ته متاثره شوی دی زما خیال دی دومره تاریخي ګراني چې ده چېرته مخکې مونږ نه وه لیدلې مخکې به که قیمتونه اضافه کېدله نو چېرته کال کې به یو ځل وشوه هغه هم چېرته 2% 3% یا 15% دا لومړنی ځل دی چې مونږ دا وکتل چې قیمتونه روزانه په بنیاد باندې پکې اضافه کېږي روزانه نوې نرخونه راځي او اضافه هم چې کېږي نو هغه د 50% او 100% او 1.5% او 200% کېږي اوړه کم ځای ته ورسېدل چیني کم ځای ته ورسېدل غوړي کم ځای ته ورسېدل دوایانې کم ځای ته ورسېدې د بجلۍ قیمتونه خو په دې 19 میاشتو کې 19 ځله اضافه پکې کړې ده دغه شانتې د تیلو قیمت نور چې څه شی ګوره او بل خواته چې ګورو چې څوک ورته ووایي چې یاره ګراني زیاته شوې ده د ګرانۍ څخه حل وباسئ نو بعضې وزیران صاحبان وایي یاره 2 روپۍ مه